ایما عزیزانو نن موضوع دا د سود په باره کې د سود حرمت الله رب العزت په دې میاشت کې نازل کړی چې سود حرام دی. دا ولې دا ځکه چې د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش نه مخکې او وروستو د عربو دا دستورو چې چاله به قرض ورکه نو ورته وبه یې ویله چې که دومره موده کې دې را نه که نو زما 1,00,000 دراهم دي بیا به 1,00,000 روپۍ دراهم لورې 10,000 به ورسره زیاتي راکړې نو 1,00,000 دراهم به یې واخیست. دا د عربو دستورو. نو الله رب العزت په شوال میاشت کې د سود حرمت ذکر کا چې سود مه کوئ. خو کافرو به دا ویل چې انما البیع مثل الربا، وی دا اخیستل او خرڅول هم په شان د سود دي. په 10 روپۍ شی واخلې په 15 خرڅې. نو الله فرمای وحرم الربا، الله پاک ورته وفرمایل چې بیع مې دله حلال کړه وحرم الربا او سود مې دله حرام کړه. نو په بیع کې اخیستل او خرڅولو کې په 10 روپۍ شی په 15 خرڅولی شي، خو سود به نه کې چې چاله قرض ورکړي او زیاتی پیسې پکې ګټي. نو دغه شی الله رب العزت حرام کا. په نبی علیه الصلاة والسلام چې آخري آیات الله رب العزت را نازل که او دا غین بعد په نبی علیه السلام بل هیڅ آیات نه دی نازل شوی او نبی علیه السلام د دنیا نه لاړو، نو هغه د سود په باره کې د آیاتو فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. دا آیات الله را نازل کړ. دې نه بعد په نبی علیه السلام بل آیات نه دی راغلی. نو الله رب العزت وفرمایل په دې آیات کې که چېرې تاسو منې نه شوئ فاذنوا بحرب من الله ورسوله، نو بیا جنگ ته راوځئ، ما ته او زما پیغمبر ته مقابله کې راوځه. د سودخور د پاره الله رب العزت د جنگ اعلان کوي. په قرآن کې هیڅ یو ځای کې چې څوک مونځ نه کوي د جنگ اعلان نشته، څوک زنا کوي د جنگ اعلان نشته، څوک شراب څکي د جنگ اعلان نشته، څوک قتل کوي د جنگ اعلان ولا قرآن نه دی ذکر کړی، او قصاص یې کوي مړی کوي. خو دا سود دومره لویه ګناه ده چې الله رب العزت د دې دپاره آیات راولېږه چې زما او زما پیغمبر دته میدان جنگ ته سودخور سړی راوځي. دا دومره لویه ګناه ده. وعبدالله بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمای وی څوک چې د سود 1 روپۍ واخلي 1 روپۍ نو وی گویا دا داسې دی لکه د 1 روپۍ په بدله کې د 30 یا 35 کرتې سړی د خپلې مور څخه زنا وکړي. دا دومره خطرناک شی دی دا سود. او مسلمانې په قسمه قسم نومونو باندې هغه لګیا دی خوري او د بینکونو نه اخلي او سود ورته نه وایي.
اوس د سود د بینکونو په باره کې به هم زه انشاءالله خبرې کوم چې مسلمان پکې وردل نه دی او پته ورته نشته که پته ورته د ځان یې پیغلی کړی نبی علیہ السلام فرمای الربا 70 حوبا چې یقینا سود چې دی دا د 80 ګناهونه دي د دې او یا گناهونه دي ته دي د دې ټولو کې آسانه ایسرها آسانه ګناه پکې دا ده این کې هر رجل امه چې دا د خپل مور سره ګناه کوي دا اویایم ګناه ده دا وړه ګناه ده پکې چې دا لور یې 69 به څومره لوی ګناهونه وي اویایم ګناه دا وړه ده صرف چې دا لور ګناهونه به څومره نو هغه نبی علیہ السلام بعضې بیان کړ بعضې بیان هم نه کړ ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی وی کاش چې نبی علیہ السلام ژوندی وی او دا اخري آیات پې راغی او نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړو چې مونږ ته د دې تفسیر نورم بیان کړی وی خو نبی علیہ السلام د دې آیات نه بعد وفات شوی دا دومره لویه ګناه ده دا سود الله دې موږ او تاسو ته بچ سموره رضی الله تعالی عنہ فرمای و نبی علیہ السلام او فرمایل چې دو ملائک ما ته د شپې په خوب کې راغله د پیغمبر خوب وحی ګوره و نبی علیہ السلام فرمای دو ملائک مال راغله او زه روان کړم ما ته وی راځه و بیت المقدس ته بوتلما و د بیت المقدس نه چې واپس راتلو نو په لاره کې یو د وینو والا نهر ما ولید و یو سړی په دې وینو کې دننه په دې نهر کې ولاړ دی او یو ولا بهر ولاړ دی دا بهر چې ولاړ دی د سره کاڼي دي او دا کم چې دننه په نهر کې ولاړ دی او دا را روان دی کوشش دا کوي چې د نهر د دې وینو نه زه بهر وځم خو غاړې ته چې راورسېږي نبی علیہ السلام فرمایي دا بل سړی چې بهر ورته ولاړ دی دا پې غزار وکړي د کاڼي او ویولي نو غزار سره دا دومره تیز غزاري چې دا د نهر د کرانې نه یې واپس منځ ته غزار کړي وی ما ملائکو ته او فرمایل چې دا کم انسان دی وی ما ته ملائکو عرض وکړو د الله پیغمبره دا سود خواره دي دا سود کوي دا نهر د وینو وجه دا وه علما فرمایي وی چې دغه سودخور د خلقو په وینو کې لګیا یو د خلقو د وینو نه پیسې وباسي نو الله رب العزت ورته نهر هم د وینو جوړ کړی دا د خلقو وینې څکي سودخور سړی نن زموږ په معاشره کې چې یو دوه قسمه سود ډېر عام دی خو مسلمان ولا کمتره داسې دي چې هغې ولا سود نه وایي یو بانډونه دا 200 روپۍ والا پارچه ده دا د 500 والا ده هغه پارچو خلک اخلي د ولا په کور کې بانډونه ایښودي دي بیا کینی د شپې والا او لګي او د خپل د بانډونو سره هغه پارچې والا انسې د یو بل سره برابر چې پارچې را وخته باندې ووته په لکونو پیسې اخلي دغه سود دی دویم نوې پیسې په زړو بدلول ته چې کیسه خوانۍ ته لاړ شې دا بهر شوکیسو والا ناست دي ته وله چې 1000 روپۍ ورکړي تاله به 900 یا 950 روپۍ درکړي 50 روپۍ به دنه کټ کړي یا 100 تا ته وایي دا نوي دي اوس تا وله زور دی جنس یو دی
جنس بدلی بیا جایز دی دلته ستام 1000 روپۍ دي پاکستانۍ او دا غم دي دغه سود دی او مسلمان یې کوي او که هلته نه ځي ډمان چې ته راولې د هغې سره غټه بوجایي په هغې کې نوې پیسې پرتې وي مسلمانه ته دومره جذبه کې راشي چې پیسې شیندي او ته په دغه ټایم کې همدغه ډم ته 2000 ورکې و هغه دله 1300 روپۍ نوې د 10 واله درکړي دا هم سود دی په مسلمان نه پوهېږي مسلمان دې ته جایز وایي دغه لوی سود دی که ستا پیسو ته ډېر ضرورت وي بینک ته لاړ شه او د بینک نه راوباسه 1000 روپۍ په 1000 روپو درکوي خو بینکونو کې واورئ شعبی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې سود خوړلو والا چې څوک سود اخلي سود باندې گواهی جوړېدلو والا چې خلک وایي په دې جرګه کې زه پکې ګواه یم او په سود والا لیکنو والا کم سړی چې جرګه وله کوي او سود وله لیکي په دې درې واړو باندې د الله رب العزت لعنت ورېږي او دا درې واړه داسې په سود کې ګناهګار دي لکه څنګه چې کم سړی سود اخلي ته چې بینک ته لاړ شې ستا په بینک کې سود دی ستا چوکیدار د سود تنخوا اخلي او دا د سود حفاظت کوي نو دا سړی هم سودخور دی دنه پکې کم کسان کار کوي او دا ستا ګواهیم کوي او لیکلم کوي دا هم سودخور دی کم بینک والا چې ورکوي هغه هم سودخور دی اے مسلمانه اسلامي بینک بیله خبره ده چې ستا اسلامي بینک وي او په هغې کې هغې سود نه کوي بیا جایز دی لکه بهر ملکونو بعضې داسې شته د مسلمانانو ملکونو چې هغې پکې سود نه کوي لیکن زما او ستا پاکستان روان په سود دی بله دا چې بعضې خلک به لاړ شي په بینک کې به 10 لکه 20 لکه روپۍ کېږي په هغې پسې به منافع راځي دا منافع نوم وله مونږ پاکستانیانو کېښود مسلمان وروره دا سوچه سود دی تا ته میاشت بعد یا 2 میاشتې بعد ستا په دې 10 لکو یا په دې 100 لکو روپو باندې هلته هغې باندې منافع راځي نو مسلمانه دا ځان ته سود دی پیسې دې نغدې پرتې وي او هره میاشت تاله 15,000 او 4,000 پیسې راځي دا هم سود دی بل یو دی مضاربت دا دی چې تا مضاربت چاته پیسې ورکړي چې لکه پیسې زما کسب او کار ستا او تا ورسره لیکل وکړه چې ګټې او تاوان کې د سره شریک یم نو مسلمان وروره دا بیا مضاربت دی دا جایز دی لیکن په بینک کې ستاسو دا نه لیکي بلکې تا ته لیکي چې تا 10 لکه روپۍ راکړې که 20 کاله بعد ته 10 لکه روپۍ غواړې تاله به پوره 10 لکه میلاویږي که دا ته په بینک کې کې او که د یو بل سره مسلمانه کې او پکې تاوان او ګټه دې پکې ونه لیکه یا ګټه دې ولیکه تاوان دې پکې ونه لیکه دا څومره ګټه چې تا اخلې دا سود دی په مضاربت مسلمان نه پوهېږي مضاربت دغه ته وایي چې ګټه او تاوان به ستا وي کیدای شي ستا پیسې 10 لکه په ځای 15 لکه وکړي او دا هم کیدای شي چې 10 لکه په ځای 8 لکه وکړي 2 لکه پکې تاوان وکړي نو دغه که دا دې ولیکه صحیح که ودې نه لیکه سود نن مسلمان پکې مبتلا دی په بینک کې پیسې پرتې پکې دا تا ته نه لیکي چې تاوان بلکې تا ته اول نه لیکلي دومره به تا ته منافع راځي داسې ورته وایي دومره به تا له سود راځي منافع نه نومونه که ته 20 کرتې بدل کې مسلمان وروره دا سود دی عبدالله رضی الله تعالی عنہ خپل غلام ته
په اصفهان کې دا په ایران کې یو علاقې یو ښار نوم دی هلته کې خپل غلام کاروبار دپاره ولیږه چې لاړ شه ما ته کاروبار کوه دا یې نوکر شاګرد هم دی غلام هم دی نو ده تجارت کو نو ده 100,000 دراهم وګټ واپس چې راغی نو مړ شه عبدالله رضی الله تعالی عنہ ته یو کس راغی او ورته عرض کوي چې ستا دا غلام ما پخپله لیدلی و چې ده ستا په دې کاروبار کې ستا په پیسو کې سود کو عبدالله رضی الله تعالی عنہ ورغی او ورته فرمایي اخانه د غلام خو مړ دی هغه ته سړي ته وفرمیل زه اوس ورځم او تې خپلې پیسې رالم نو چې راغلو 100,000 دراهم پراته وو عبدالله رضی الله تعالی عنہ ته خپل 4,000 راواخیست د کاروبار دپاره یې 4,000 دراهم ورکړي او 14,000 دراهم هم داسې پرېښو وایي فرمیل دا خو دې کې خو سود ده ګډ کړی ده به د سود کاروبار که نو 14,000 هم داسې پرېښو صرف خپل 4,000 نو ځکه الله فرمایي وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم که تاسو توبه وویسته د سود نه نو خپل هغه اصل مال به ترې واخلې چې چاله دې پیسې ورکړې وې 10 لکه مغه خپلې 10 لکه ترې واخله سود ترې مه اخله نو عبدالله رضی الله تعالی عنہ خو ته خو پته نه وه چې زما غلام په کاروبار کې سود کوي نو خپلې 4,000 یې ترې واخیستې نور یې پرېښود ابو حمزه رحمه الله فرمایي و ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته زه راغلم ما ورته عرض وکړه چې زما پلار د یهودي سره یا د عیسایي سره او یا د مجوسي سره په دې درې واړو کې د یو کس سره خپل کاروبار شریکول غواړي زما پلار هم چیلی سره یو دغسې کافر دی هغه هم چیلی سره نو پلار مې ورته وایي چې خپلو کې په تجارت یو کړو نو شریک یو بل جوړی نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې یهودي عیسائی او مجوسی هغه چاته وایي چې د اور عبادت کوي وی دا به کاروبار کې ځان نه شریکې ځکه چې دا درې واړه کافر دي او کافر په خپل کاروبار کې سود معامله کوي نو بیا به د پلار سود اخلي او دا حرام دی نه هغه یې منې که نو زمونږ باسې مسلمانان وروڼه د کافرو سره کاروبار کوي یاد وساته کافر سره به په شریکوالۍ کې کاروبار نه کوي ځکه به سود خوري او ته به په سود کې مبتلا شي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام د معراج په شپه و یو جماعت ولیده چې د هغې خېټې په شان د غټو کمرو د کورونو او په دې خېټې دومره غټې وې لکه کور او په دې کې دننه ماران او لړمانان پراته وی ما جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل چې دا کم خلک دي وی ما ته جبرائیل علیه السلام عرض وکړ چې د الله پیغمبره دا ستا د امت سودخواره دي دا هغه خلک دي چې په دنیا کې سود کوي د دې خېټې دپاره مونږ سود کوو چیرې خېټه مې خوشحاله د دې خېټې دپاره مونږ حرام خورو د بل مسلمان ماری ماتو خو چې دا خېټه مې خوشحاله دوکه فراډ کوو خو چې دا خېټه مې خوشحاله ما خو تاسو ته وویل د زنا نه د مونځ نه کولو نه د حج نه کولو نه او دغه رنګې لور چې کم عبادات دي د دې ټولو نه کولو نه لویه ګناه دا ده چې کم سړی سود کوي د جنگ اعلان په قرآن کې او په حدیثو کې بل چاته الله نه دی کړی سودخور ته د جنگ اعلان کړی چې زما ته او زما پیغمبر ته میدان جنگ ته راوځه سود دومره لویه ګناه ده او ما خو تاسو ته وویل چې نبی علیه السلام فرمایي چې اویایمه ګناه د سود دا ده ایسرها چې دا پکې وړه ګناه ده چې سړی د خپلې مور سره ګناه کوي دا یې
هغه 70 و ګناه ده باقي دا 69 به څومره لوی ګناهونه وي هغه نبي علیه السلام بیان هم نه کړي دومره لویه ګناه ده نو دا یویمه ګناه ده خلک وایي 36 و نه او یویمه ګناه یې دغه دا پکې وړه ده چې دا غټې به لا څومره سودخور به دغه الله دې مونږ معاف کړي نو زموږ په معاشره کې به ښه سړی عزتمند سړی به سودخور د سودخور سړي خوراک به هم نه کوي چې تا ته پته یو خدای چې تا ته پته نه چې تا ته پته وي سودخور سړي خوراک ته به نه ځي او نه به یې خوري او که دې وخوړه او بیا درته پته ولګېده توبه وباسي الله به دې معاف کړي خو که دې سودخور توبه وویسته الله بیا معاف کوي وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم الله فرمایي که توبه دې وویسته او راوګرځېدې بس اصل مال واخله بیا دې معاف کوم یو بله مسله چې په بینکونو کې نن عام ده عایشه رضی الله تعالی عنها ته یو زنانه راغله او ورته عرض کوي چې عایشه رضی الله تعالی عنها زما غلام دی ما په 8000 روپۍ یعنی په 8000 دراهم په زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه خرڅ هغه نه واپس ما په شپږ سوه دراهمو باندې مې ته واپس واخیست یعنی په 800 دراهمو پې ما خرڅ کړ واپس مې ته په 600 دراهمو واخیست نو عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي و زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه ته خبر ورسوه چې تا څومره جهادونه د نبي علیه السلام سره کړي ټول دې ختمیږي دا خو سود دی نو زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه ته چې خبر ورسېده واپس یې کړه توبه یې وویسته او ورته ویې فرمایل دا غلام دې واپس واخله نن دغه کار په بینکونو کې کېږي او زما او ستا په معاشره کې کېږي یعنې جي زوی ته ویزه لګوم یعنې د ویزې پیسې نشته یو 8 لک روپۍ پې لګي دا به لاړ شي ګاډو والا ته یا به لاړ شي بینک ته په هغه باندې به 15 لکه ګاډی خرڅ کړي واپس به ورته ووایي دی ته په ما باندې په 10 لکه واپس خرڅ کړه دا به یې واپس په 10 لکه واخلي هغه ته به وایي لا نور به قسطونه راکړې دا نن په معاشره کې شته که نه دا سوچه سود دی مسلمان یې کوي که ته دومره تکړی دغه ګاډی به واپس ته نه اخلې دې کس ته وایي ستا کار دی چې په چای خرڅې کړه دا دې لاړ شي په درېیم سړي باندې دې قرض کړي جایز دی که په 10 لکه پې خرڅېږي ارمان چې په 1 لکه پې خرڅوي او که په 15 لکه یې اخیستې که په 15 لکه که په 6 لکه پې خرڅوي خو واپس پې په دې سړي نه خرڅوي موږ مسلمان واپس په همدې قرض کړو دا سود دی او لیکن نن معاشره کې خلک ورننوتي الله مو دې معاف کړي نو دې کې ډېر خیال پکار دی بانډونه سود دی دغسې د بینکونو نه ګاډی چې ته راوباسې دا کومه مسله مې چې اوس وکړم دغه شی دی بینک نه چې ګاډی راوباسې ته به ورشې ته به ورته وایې چې هلکه زه ګاډی راوباسم دا به تا ته وایي چې هلکه 10 لکه روپۍ د دې ګاډي قیمت په 1 کال کې به یا په 2 کالو کې به دا پیسې پوره کړې دا ورته وایي که پوره دې نه کړې په 2 کالو کې ته به بیا 11 لک روپۍ جمع کړې نو دا 1 لک روپۍ ورپسې زیاتي دا سود دی اگر چې ته په 2 کالو کې پوره کړې خو لیکن تا هلته لیکلو کړي د لیکلو د وجې نه دې سود کار کړی دی که توبه دې وویسته الله به دې معاف یو مسله هغه دا په معاشره کې ډېره عام ده بله ورځ هم ماته یو شاګرد وي استاد چې دا څنګه حقیقت دی ما دا سوچه دروغ دی واورئ هغه دا وی علي رضی الله تعالی عنه او بعضې خلک وایي چې امام شافعي رحمت الله علیه اول د علي رضی الله تعالی عنه دا حدیث تله بیانو تعف نساؤکم دا حدیث مبارک الفاظ دی وی علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زنا چې دا قرض دی الله دې اونه کې چا د چا سره زنا وکړه نو د ده خور او د لور د دې سره به زنا خلک کوي یا مور سره نعوذ بالله من ذلک دا حدیث څنګه دی دا سوچه دروغ دی ځکه الله په قرآن کې فرمایي ولا تزر وازرة وزر اخرى الله فرمایي څوک د بل بار د ګناه بار نشي بارولی زنا ده کړې ده
او قرض یې لور او خور او مور ته ځي. بله دا حدیث چې چا ذکر کړی دی په دې کې یو کس دی عیسی ابن عبدالله علوي، دا دروغجن او د دروغو حدیث د ځانه جوړول، دا حدیث ثابت نه دی. او بعضې خلک امام شافعي رحمت الله علیه پورې لګوي، وایي هغه فرمایي چې څوک زنا کوي نو دا په ده قرض دی، وایي د ده خور او مور او لور سره به خلک دغسې ګناه کوي. نو یاد وساتئ امام شافعي رحمه الله مشهور کتاب الامم او دا څلورو کتابونو اړو د هغه په کتاب کې دا خبره هغه ذکر کړې نه ده، دا یې په هغه پورې تهمت لګوي. نو دا دواړې خبرې قپالي رضی الله تعالی عنه پسې څوک تړي هم دروغ دي، او که امام شافعي رحمت الله علیه پسې څوک تړي هم دروغ دي. ګناه ته کړې ده سزا به ده ته میلاویږي، ګناه بل چا نه ده کړې. زمونږ په وطن کې یو رواج دی، هلته مسله دا ده یو سړي ګناه وکړه یا یې پردی تورسرې ته لاس ور واچو، نو هلته کې دا زمونږ په وطن کې دا جهالت دی چې هلته کې به بیا وله ته خور او مور الله دې اونکي یا لور راوباسي و هغه به ستا دغه خور او لور ته لاس اچوي، یا ګناه دې کړې ګناه به کوې. نو خدای مو تباه کړه. نو دا خو په اسلام کې هسې نشته، دا په یهودو کې هم نه وه. دا زمونږ په وطن کې رواج دی. بعضې خلکو ته کیدای شي اوس هم پته وي، خاص کر په دې اپریدو کې دا اوس هم زه خپله هم اپریدی یم. دا زمونږ په وطنونو کې دا عامه فیصله ده، او دا فیصله چا کړې؟ ملکانانو. نو ملک دومره غټ سړی چې د قرآن د پاسه حکم جوړوي. خو افسوس دا دی چې ملک ته مخامخ سړی کیني نه چې دا قرآن ورته بیان کړي چې لعنتي په ارام کښېنه. قرآن یو څه وایي، نبي علیه السلام بل څه فرمایي، او ته د ځان نه پکې اوس فتوې جوړی. ولې؟ دا د هغه د خېټې مسله هغه له بیا خوراک بندېږي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو د سود نه بچ کړي. کوشش دا وکړو. ګوره اخري ټوله خلاصه د خبرې دا ده، دوه خبرې دي د ټولې خلاصې د سودخور سړي. الله فرمایي 278 نمبر آیات په 3 سپاره کې سورة البقره کې الله فرمایي چې سودخور دې ماته او زما پیغمبر ته جنگ میدان ته راوځي. او نبی علیہ السلام فرمایي الربا 70 حوبا، سود چې دی دا 80 ګناهونه دي د دې. ایسرها ان ینکح الرجل امه، وی وړه ګناه یې دا ده، وړه ګناه دا یې وړه ګناه ده چې سړی د خپلې مور سره ګناه کوي. او عبدالله بن السلام رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د سود 1 روپۍ چې دی واخیستی 1 روپۍ، دا د 2 روپۍ په بدل کې داسې دی لکه تا 30 یا 35 کرتې د خپلې مور سره ګناه وکړه. 1 روپۍ دومره بدتره روپۍ ده. خو افسوس دا د مسلمان خبر نه دی، او نور په دې به نه وایي. ګوره نبي علیه السلام فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی، وی که څوک سود نه کوي په آخر وخت کې به د خلقو ته سود بوی ورسیږي. الوګی به نن یې لوګی مونږ ټولو ته رسېدلی، سود خو نه کوو خو لوګی راغلی. ته وې څنګه؟ اول زه امام یم، داسې لور به څوک چې کاروباري خلک وي یا داسې امامان وي چې کاروبار کوي د هغې په بینکونو پیسې راځي، په دې سود شوی. اوس مونږ سود نه کوو خو لوګی مونږ ته را رسېدلی، دا به منې. که داسې بینک وي چې سود پکې وي نه، نو دا یاد وساتې بیا صحیح دی. خو مونږ ملیان هم پکې یو، خفه کېږئ مه، مونږ پکې سرکاري هم پکې یو، پرایویټ هم پکې یو، دې باندې به خفه کېږئ نه، صفا خبره ده. لوګی مونږ ته را رسېدلی، خو په لوګي باندې پکړ نشته، په لوګي باندې پکړ نشته، ځکه دا غیر مونږ ته څه پته لري. نن سبا دغسې کار دی. نو الله پاک دې مونږ او تاسو د سود نه بچ کړي. دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین. دا ډیره ښکلې مسله ده، خو دا ډیره تفصیلي ده، خو زه په مختصر ټکو کې درته وایم. بس ښه یاده کړې دا مسله. هغه دا ده چې یو سړی وایي په نغدو په دې دی او په قرضو په دې دی. که یو سړي مطلقې د کشت کاروبار وي، نو هغه تا ته مطلقې خبره کوي چې یارې دا شی مثلا په 10,000 دی،
بس صحیح ده وایې خله. اوس که تا ته بیا وویل چې په نغدو په دې دی او په قش په دې دی نو دا دې کې بیا سود راځي. علما فرمایي دا بیه به بیا نه کوې چې ته کلم شی اخلي دکاندار ته ورځه ورته وایې په نغدو په څو دی او یا ته شی اخلي په قشتونو یې اخلي دا چې ورشي ډایرکټ ورته په قشتونو په څو دی نو بیا صحیح دی. که ته د نغدو او د قشتونو خبره وکړې نو بیا علما فرمایي دلته کې یو سود هغه بوی پروت دی نو دا بیا صحیح نه دی. اوس اکثر خلک پوه شوي دي ماشاءالله. بعضې خلکو ډایرکټ لیکلي بره بورډ باندې چې هلکه دا دوکان دی کې ټول سامان په قشتونو دی نو ستا سره بیا نغدو خبره نه کوي. پوه شوې حاجي صاحب؟ دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین.